السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن موږ د تجوید کلاس باقاعده آغاز کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اولنی کلاس کې به موږ د تجوید لغوي او اصطلاحي معنی زده کوو. د تجوید لغوي معنی دا سجا وهل، ټیک کول، ښه کول، ښایسته جوړول. څنګه چې انسان د خپل کور، د خپل ماحول، بلکې د خپل ځان د ښایسته د جوړولو کوشش کوي، یعنی انسان خپل ځان ښکلي ښکاره کېدو دپاره ښکلي کپړې یا ښایسته زیورات استعمال کوي، نو دغه شانتي کې د قرآن د ښایسته جوړولو دپاره، یعنی د قرآن هم په انسان دا حق دی چې هغې لره په ښکلي اواز، خوږ اواز او په ښکلي طریقه سره چې دی هغه لوستلی شي. بیا د قرآن اصطلاحي معنی دا قرآن مجید لره، یعنی د تجوید اصطلاحي معنی دا قرآن مجید لره په ښه او ښکلي طریقه سره لوستل. بیا د ماهرین د مقرر کړي شوي مخارج نه د ټول صفات سره حرف لره ادا کولو ته تجوید وایي. د نن دپاره دا سبق کافي دی. انشاءالله په راروان کلاس کې به بیا مونږه مخارج زده کوو او دا شان مخارج چې کم ځګونه دي هغه به زده کوو، او چې د هغې کم تعداد دی هغه به زده کوو. د هغې پورې الله حافظ. فی امان الله. جزاکم الله خیرا کثیرا، احسن الجزاء فی الدارین. او تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې د ښه ویډیوز دپاره سبسکرایب بټن ووهئ او د بیل چې کم بټن دا هم دباو کړئ، نو چې کم ویډیوز وي نو د ټول نه مخکې به انشاءالله بیا تاسو ته ملاویږي. او ورسره ویډیوز لایک کوئ هم او مخکې هم شیر کوئ. ستاسو په ذریعه که چاته د خیر دغه ورسیږي دعوت، نو ستاسو دپاره هم خیر دی، نیکي ده، او باقاعده چې هغوی زده کوي، لولي، نو ستاسو به د هغوی په هغې ثواب کې باقاعده حصه وي.